لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم وردا سڑے کامل مسلمان ندیم، دا انسان کامل مسلمان ندیم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. تاو وقت پورے دے کامل مسلمان ندیم ترسو پورے چه زما سر دومره مینه نه کړې چې د خپل مور نه د خپل پلار نه د خپل بچو نه د ټولو خلکو نه زما سره زیاته مینه وکړي، چې د دې ټولو خلکو نه زما سره مینه زیاته نه وه، دا سړی کامل مسلمان نه دی. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام وایي لا یؤمنو، کامل مسلمان نه دی، کامل مومن نه دی. امام بخاری صحیح روایت ذکر کرے کتاب الایمان کے کہ نبی علیہ السلام ہوئے کہ لا یؤمن احدکم ورداغ وقت پورے سڑے کامل مسلمان نشی جوڑے دے ترسو پورے کہ منت نبی علیہ السلام سرام دزاننا دخپل بچونا دخپل مور او پلارنا دخپل خزنا دخپل محبوب او محبوبینا د ټولو خلقنا زما سره سیوا مين نه کړي. نو نبی عليه الصلاه والسلام لا يؤمنو سړی کامل مسلمان نه دی. اوس دې ځکه یو خبر راځي چې مینه دا خو زړه سره تعلق ساتي، دا خو فطرت ته چا سره مینه سیوای چا سره کم وي. اوس فطرت به مونږ څنګه بدلو چې د بچی سره مینه کم کو د پیغمبر سره مینه سیوا کو. ځکه فطرت کې دا پراته دي چې په سړی باندې بچی ډېر نیازبین او ډېر محبوبي او ډېر بګرانی. نه آیا اوس د بچی مینه څنګه فایمال کیو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه په مقدمه واورا. محدثین او علماء کرام هغه وایي چې دا خبره خو لازمه ده چې د اولاد سره کومه مینه کیږي نو دا خو فطرت ده، دا خو بدلیږي نه. لیکن د دې حدیث مطلب دا دی چې یو طرف ته ستا بچي ودرېدو، یو طرف ته ستا مور او پلار ودرېدو، یو طرف ته ستا ښځه ودرېده او تا ته ووایي چې دا کار به داسې کوې او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې داسې به یې کوې. اوس که په دې ځای کې تا د خپل بچي خبره ومنله، په دې ځای کې که تا د خپل مور او پلار خبره ومنله، په دې ځای کې که تا د خپلې ښځې خبره ومنله، نو نبي علیه السلام وایي لا یؤمن، کامل مسلمان اوس نه دی. لکه بچی دې درته وایي چې بابا جانا ابو داجی دادا ګیره بخره ګیره باندې پرې دی. بچی راته وایي چې یاره ابو ته به منزل نه ځې، بچی راته وایي چې یاره بابا جانا ته به درس نه ځې، ته به جماعت ته نه ځې، ته به مدرسې ته نه ځې. او نبی علیه السلام وایي چې ګیره به پرېږدې، نبی علیه السلام وایي چې قرآن ته به کښېنې، نبی علیہ السلام وی جماعت توزی، نبی علیہ السلام وی مدرسے توزی، نبی علیہ السلام وی دو دین زدکڑ بکای. وز کا بدیز ہے کہ تا دا بچی خبر او منلا نو دا حدیث بتا بانی صادق را گئے چھ لا یؤمنو، کامل مسلمان مسلم. دا حدیث مطلب دے ځان پدې پویا کا چې یو طرف ته سنت ده، یو طرف ته وینا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا، بل طرف ته وینا استاد بچی دا، بل طرف ته وینا استاد مور او پلار دا. اوس په د مور او پلار او د بچی نه مني، اوس په د نبی علیه السلام او که چرته خدای مکا دا بچی خبره دی ومنله، چرته
د مور او پلار خبره دی ومنله نو نبی علیه السلام وی چې اوس کامل مسلمان نه لکه وګوره معاشره کې خلک یو طرف روان دي خلق بدعاتو کې لګیا دي خلق رسوماتو کې لګیا دي خلق شرکیاتو کې لګیا دي نو ته وسکای ستا بدا پرځي پتا باندې بدا لازمي چې ته وسکای ته سنت طریقه د نبی علیه السلام باندې عمل کای ته د نبی علیه السلام د طریقې نه خلاف نه کای چې ته وای چې پرې دوای مړه اے خلق رواجونه کوي با اے خلق شرکیات کوي با خلق بدعات کوي با دا خو زما کار نه دی زما منع کول نه دي او زما په کې څه کار دی زه به سرم چې دی دا رسومات شروع کوم دا څلوېښته به وزم شروع کوم دا ماتمونه وزم د شیعګانو شروع کوم لکه نو دا رواجونه وزم شروع کوم شرکیات وزم شروع کوم بدعات وزم شروع کوم نو نبی علیه السلام وی دا د ایمان تقاضا نه ده د ایمان تقاضا دا نه ده چې ته د خلکو سره ها سره ها میلاو کې چې د خلکو سره وځ د هغوی په لهجه کې روان شي دا به نه کوې ته به څه کوې چې معاشره دې طرف ته روانه ده معاشره الټه طرف ته روانه ده ته وایې نه زه معاشرې طرف ته نه یم روان زه معاشره نه پالو کوم زه معاشره نه پالو کوم زه معاشرې طرف ته نه ځم زه نبي علیه السلام سنت طرف ته ځم زه دې طرف ته لاړم زه لاړو دا منم نه زه د خپل نبي زه د خپل آقا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کوم زه چری ګورې د نبی علیه السلام د طریقې خلاف نه کوم خلق په لګیای که څوک بدعات کوي که څوک رسومات کوي که څوک شرکیات کوي یا نور داسې کارونه کوي چې هغه د نبی علیه السلام د طریقې نه خلاف دي وایي زه نه کوم داسې کار ولې به داسې کار کوم نبی علیه السلام د دې نه منع کړی زه به نه کوم داسې کار